متفقون علیه حدیث سے بخاری شریف مسلم شریف کې نبی علیہ السلام فرمای ان الشیطان یجری مجرى الدم فی بنی آدم شیطان د انسان په دې بدن کې د وینې په شان چلن کوي دومره تصرف ول خدای ورکړي خدایي باوجود شیطان سلور زونو کې جوړلی یو دا چې حين لعنه کله چې په شیطان باندې خدای پاک لعنت وی چې وان علیک اللعنه الی یوم الدین نو شیطان ډیر زیات خپه شو ډیر زیات وجړل دویم نمبر وحين اهبطوا چې کله وته الله جل جلاله وی چې فهمت منها فانك رجيم د دې جنت د کوز شیطان ډیر زیات وجړل چې د آدم علیه السلام په مقابله کې چې هغه د خټې نه پیدا دی او زه د اور نه پیدا مو ما د شکست میلاو شو نو ډیر زیات وجړل دریم نمبر حين انزلت الفاتحه چې کله سوره الفاتحه الكتاب الحمدلله رب العالمین دا سورت چې کله نازل شو شیطان ډیر زیات وجړل ځکه دې سورت ته الکتاب ویل شوی دی د دې سورت ډیر لوی فضایل دی ډیر لوی اهمیت دی نو شیطان ډیر زیات وجړل وحين ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کله د دواړو جهانو سردار دنیا ته تشریف راوړو نو په دغه موقع باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت په دې موقع باندې شیطان ډیر زیات خپو په سر باندې خاورې واچولې ډیر زیات وجړل نو دغه سلور زونه دي چې شیطان په دغه موقع باندې ډیر زیات خپو ټول مسلمانانو ته دا درخواست دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ولادت باندې دنیا ته په تشریف اوري باندې خوشحالي مناو کوي د خپل عشق او د محبت اظهار کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضائل مناقب معجزات کرامات قصې د عشق او محبت د صحابه کرامو په خپل باندې واوري په خپل اولاد باندې واوروي او دغه شان محافلو کې شریک شي چې کوم کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدح سرای کېږي د سنت موافق او د شریعت په حدود کې دنده نو په دغه شان محافلو کې شریکېدل د دنیا او د آخرت د کامیابی ذریعہ